ګرانو کتونکو د ډي پی او 400 مسعود احمد بنګش صاحب سره څو خبرې د تاسو سره هم شریکو. یوم شهدا هفته منځلې کیږي 4 اګست چې صحبت غیور صاحب چې یو نډر بېباکه یو ډېر تکړه د دې پښتونخوا ډي آی جي او هغه د دغه ترهګرۍ ښکار شو. د هغې نه پس بیا په دې صوبه کې دغه ورځ مانځل شروع شو. د دې 15 کاله شو. په تاریخ کې په لومبني ځله په 400 کې داسې یوه دستوره وشوله چې هغې کې د خوړنې پروګرام هم شو. په سوونو خلکه هم راغوښتلی شو. کم سل خاندانونو چې وو د هغې بچي راغوښتلی شو او هر خاندان ته د 20 هزار روپو پیکج ورکړی شو او چې کومه ماشومه وه هغې ته یو قیمتي ګوډۍ ورکړی کېده. چې کوم ماشوم و هغې ته یو قیمتي ګاډۍ میلاوېده او ورسره نور ګفټونه هم ورکړی کېدل. ماشوم چونکې خو هغه له ډېرې پیسې ورکوي نو هغه په ګفټونو خوشحالېږي. د کور بندوبست هم د ماشوم بندوبست هم او کومه یره چې وه چې ډي پي او صاحب کوم اقدامات روان کړي دي او د دغه اقداماتو وروستو هغه ټرانسفر نه شي او خو ټرانسفر شي نو دغه کوم پاکې طرف ته چې ضلع روانه ده او یو هڅه کېږي دغه میشن په نیمه کې ولې پاتې نه شي. د هغې دپاره 400 ټول امپیګان او امنیګان راغلي او په دغه کې د امنی ملک انور تاج هغه تقریر چې تا ته پول اختیار دی 400 بالکل صفا کا او په هغې کې وزیر لیبر مو فضل شکور خان، خالد خان، ابتیار خان او ورشد عمرزی هغوی ډي پي او صاحب ته دا کلکه یقین دخاني ورکړله چې موږ ستا په شا باندې کلک ولاړ یو د 400 نه دا ناسوري خلک ختم کړه. دا ایس پروش، دا سنیچر، دا څومره قبضه مافیا، سودخواره د دوی په ضد کاروي وکړه. چونکې ډي پي او 400 په یو خپل میشن راغلی دی. د هغه کار ښه ټیک ټاک روان دی خو د پارلیمنټرین تعاون دا یو هم ډېر مهم وي. د سیاسي پارټو حکومتي ډله ده د هغوی په ذریعه باندې یو ضلعې ته افسر راځي او د هغوی په ذریعه باندې یو ضلعې نه افسر ځي. څنګه چې د صحت معاملات دي ښه دي ښه نه دي نو دا دې ذموار چې کوم دی نو ایم پي او ایم این ای دی. تعلیم دی ښه دی ښه نه دی د دې ذموار ایم پي ایم این ای دی. او امن دی پولیس کار نه کوي نو د دې هم ذموار هم دغه ایم پي ایم این ای راځي. نو ډي پي او مسعود احمد بنګش صاحب سره زمونږ څو خبرې اترې خو مو شولې. یو په ریډیو باندې مو سره یو مرکه وشوله د هغې نه پس هم ورسره خبرې اترې وشولې او زما د بعضې خبرې به د بعضې خلکو دپاره اشارې وي. یو چې وي غل نه نو د باچا نه مه یارېږه. د صحیح سړي ملګري د غلط سړي چې کوم دی نو قانوني کاروي د هغه په ضد څوک هم نشي منې کولی. خپله کاروي به کوي د هغوی د وینا مطابق او چې کومې ذرایع دي نو دې وخت کې 42 بارګینونه د تحصیل تنګي دا د هغه په لیست کې دي. څه ټیم یې هم سیل کوي او څه ټیم هم د هغې په ضد باندې کاروي کوي. دویمه اوس په کتی شي چې تحصیل تنګي کې ځمکې به سرځانېږي، ضبط کېږي به، سیل کېږي به، دا به خرڅېږي. څوک یې اخلي څوک یې نه اخلي د دغې خلکو مالونو ته څوک تیار ناست دي او څوک وایي چې دا موږ د سره نه اخلو. ډېر خلک وایي چې انټرنیشنل ډرګ مافیا هغې سره زما او ستا څه کار دی. نو نن په ټوله پښتونخوا کې چې ګرانه ځمکه میلاویږي دا په دې مندړي علاقه کې میلاویږي په دغه شمالي اشنغر کې. دا ولې ګرانه شوله؟ دغه شانتې په تنګي کې چې کومه په 2 لکه مرله وه نو 10 لکو ته ورسېدله. خلکو پلاټونه اخیستي دي، ځمکې اخیستي دي. د غریب سړي د وس نه چې کوم دی په دې علاقه کې ځمکه اخیستل دا وتلي دي. خو داسې یو وخت را روان دی خو چېرې ډي پي او 400 په دې ضلع پاتې شو نو تاسو به کې چې دغه ځمکې دغه اساسي دا به نیلام کېږي. د دې په ضد هم کاروي روانه ده. دا د هم هغې خلکو ته پته وي. د بعضې خلکو دپاره دا پروګرام ډېر معلوماتي دی. چېرې ډي پي او صاحب په زړه باندې څه میشن لري، راتلونکي وخت کې به څه کوي. آیا صرف دغه چاپي او شپاره هم به کینی؟ د 400 په تاریخ کې 47 سپاهیانو شو
مخکې هم دا اسپرو شو په ضد باندې اف آی آر یې کېدې، چا سره 200 ګرام او چا سره 50 ګرام او چا سره 100 ګرام. خو دغه شانتي غټ غټ مګر مچان هغې ته لاس اچول هغه ډېر زیات ګران و، ځکه چې د هغوی تعلقات ډېر وسیع وي، د پارټۍ لیډر ته هغوی رسېدلي وي، هغې خلکو ته هم لاس واچولی شو. ډېر خلک وایي چې په ما باندې بې ګناه اف آی آر شوی دی. ډي پي او صاحب وایي چې زما دروازې د هغې دپاره کولو دي، انسان پوره نه دی، غلطي هم کیدی شي. ډېر خلک وایي زما د کور نه پکي ور یو څیز وړلی دی، د هغې دپاره هم ډي پي او 400 وایي چې زما دروازې کولو دي. کیدی شي ماته انفارمیشن غلط وي، خو زه په خپله کنفرم کوم. دا خبره هم درته یاد ساتئ چې ایس ایچ او ستا کور ته دررسي نو د هغه کوره پورې هغه نه خبر، خو ډي اس پي ستا ځای ته دررسي نو د هغه ځای پورې ډي اس پي نه وي خبر، صرف ډي پي او صاحب خبر وي او یو دوه کسه چې یو سره په موبایل کې مخکې کینولي وي یا ترې مخکې ګاډې روان وي، صرف دغه کسان خبر وي. اوس خو په دې کې تاسو سره څوک ډیل کوي چې ماله 1.5 لک راکړه، 2 لک راکړه، 3 لک راکړه، هغه ایس ایچ او وي، ډي اس پي وي، تاڼېدار وي، بل کس وي، نو دغه پیسې ستاسو نه په زول ځي. ډي پي او صاحب دې پرې جنډه د شهید په قبر باندې د خپله جیب اغوستې ده، فلیکس د خپله جیب اغوستی دی، انفارمر ته خپلې پیسې ورکوي. نو خو تاسو نه چا د شهیدانو په نوم باندې ډونیشن کړی وي، ځکه چې هر کال په دې باندې په لکو لکو ډونیشن کېده، نو دغه ډونیشن دغه کسانو د ځان دپاره کړی دی. د دې د شهید بچو ته یا په دغه فنکشن کې هېڅ قسمه پیدا نه ده رسېدلې او نه هغه دغه تمه کړې ده. ګینه ډېرو خلکو په لکو لکو هغوی یې پر کړو، روغ خلک، دا نه چې ایس فروش، قبضه مافیا، داسې نه، ښه چې حق حلاله رزق یې ګټلی دی هغوی ډونیشن کوو. هو ډي پي او 400 هغې نه انکار وکړو. نو دا یو څو مهمې خبرې زما تاسو سره شریکولې، خو چېرې په دغه ضلع باندې پاتې شو نو انشاءالله 400 به د جرایم پیشه خلکو نه ډېره زیاته صفا شي. دې وخت کې ټریول ایجنسو ته ډېرې پاسپورټ جمع شوي دي چې یاره بهر ځي، په ډېرو بارګینونو کې ګاډي ډېر بېسیاره ولاړ دي، خلکو ګاډي ودرول، ډېر خلک چې کوم دی نو یخو ځایونو ته تللي دي او ډېر خلک موټر سایکلو ته راکوز شوي دي. لکه یکدم مالدار شو ایس ایچ او ته اوس دا یو بېله ذمهواري والا شوې چې ته په خپلو علاقو کې وګرځه چې بیم ترې راځي نو چاپه پې واخه، چې دې څنګه مالدار شو یکدم. بیا د هغه بینک سټیټمنټ وګوره، ګوره کاروباري سړي د بزنسمین سړي پته د څه نه لګي، دوی پیسې لیږلې را لیږلې وي د بینک په ذریعه باندې، ټرانزیکشن یې کړي وي، د دغې خلکو ټرانزیکشن نه دی شوي. او دې کې ډېر داسې خلکه چې هغه مشري کوي، نو خبر به شئ کاروایۍ روانې دي او هغه خبره رښتیا شوله چې پولیس نه غواړي نو وي مرغۍ پرم نه وی. دې ډي پي او صاحب دغه خبره بالکل یقیني کړه چې هغې نه غواړي هماغه پولیس غلکاران د چا په سیمو کې چې دغه ګن ترک و په هغوی باندې صفا کړه. خو پولیس والا هم خپل کار ښه په ایماندارۍ سره کوي، خو هغې له افسر نر پکار دی، ځکه چې سر به یې د سر په شانتې ني، خو ایس ایچ او خوا دې خوا کوي، ښه جایز کار کوي. نو ډي پي او له پې شکایت وکړي نو ډي پي او صاحب د هغه شکایت کوونکي اوري خو د خپل ماتخ نه اوري چې ده ولې درته لاس اچولی دی. نو اوس پولیس ته دغه مکمل اختیار دی، ناجایزه نشي کولی، ډیمانډ درته نشي کولی، رشوت درنه نشي اخیستی، پیسې درنه نشي اخیستی، دا پولیس ته دغه اختیار نشته دی. خو چا نه داسې ډیمانډونه شوي وي یا څوک وایي ډېر خلک وي په اکاونټونو پلانکي ته دونه ولېږلې، دې ته هم دونه ولېږلې، پلانکي له هم ګړیګانې ولېږلې، پلانکي له هم د لکو روپو ګفټونه ولېږل. دغه فضول دي د ډي پي او 400 په وخت کې. دا مې راته خو هم د یو راز خبره وکړه، بلکې د ګټې خبره مې راته وکړه چې مزید داسې بې څه تاواني نه شي چې تاسو نه خلکه ډیمانډونه کوي او تاسو پیسې ورکوئ. ښه خبره به دا وي چې خپله قبله درسته کړئ او صحیح لارې ته راشئ او نوې کول چې کوم راځي ډېر بد طرف ته روان دی. زموږ ډېرې میاندې خویندې کونډې رونډې شوې او قام ته م وایو چې پولیس د ولس د تعاون نه بغیر نه دي
ولې چې بل موږ تنګي کې کتلی وو چې یو 50 کسه غوښتل تنګي تحصیل کې چې یاره دا دنده دې نه وي کومه دنده چې زموږ د بچو پنده ده نور ټول خاموش او تماشه کوو بس یا تماشې مه کوئ او دا خپله سیمه په خپله صفا کې انشاءالله نورې څه خبرې دي هغه خبرې هم در سره بیا شریکوم ډېره مننه خوشحاله